جنت والا ښځه. زنانو باندې ډېر لوی حق دی د خاوندان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تر هغې پورې به یو زنانه د الله حق ادا نه کړي چې تر څو پورې یو زنانه د خپل خاوند حق نه ادا کړي. د کومې زنانه نه چې په ځمکه باندې خاوند خوشحاله وي اسمانونو کې الله د هغه نه خوشحاله دی، او چې د کومې زنانه نه په ځمکه باندې خاوند ناراضه وي اسمانونو کې الله پاک د هغه نه ناراضه وي. او یاد ساتئ کومه زنانه چې شپه تېره کړي او خاوند د هغې نه ناراضه او خفه پیغمبر علیہ السلام فرمایي د داسې زنانه الله پاک مونځه د سر نه 21 نمبره نه اوچته. کما یو زنانه چې خاوند ورنه ناراض دی او دی مونځ کوي، نبی علیہ السلام فرمایي 21 د سر نه بره د دې زنانه مونځ الله نه اوچته، یعنی الله پاک د هغې مونځ نه قبلوي. نو زنانو ته دا ضروري ده چې هغوی د خپلو خاوندانو حقونه ادا کړي. د هغه تابعداره دي، د هغه په مخ کې دي په اوچت اواز باندې خبرې نه کوي، هغه له دې جواب نه ورګرځوي. ادې خپل خاوند سره خوله نه وایي، ادې خپل خاوند له په ژبه باندې ضرر او تکلیف نه رسوي. که چېرې زما استاد زنانه د دین نه خبرداره دی، په رب قسم دی که نن که دې کورونو کې کم شرونه او فسادونه د ښځې او د خاوند منځ کې جوړ دي دا به چرې بیا نه وي. علی رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زویم دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوم دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام لور ده او د علی رضی الله تعالی عنه بیبي ده. او د پیغمبر علیه السلام په تمام لوریانو کې کشره لور او پیغمبر علیه السلام ته ډېره زیاته ګرانه او محبوبه فاطمه رضی الله تعالی عنها. علی رضی الله تعالی عنه روایت بیانوي و یو ورځ زه او خپله بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام لور ده ما او دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته راغلو. کله چې دننه راننوتو نو موږ ولیده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات جاړي. نبی علیه الصلاة والسلام کور کې ناست دی، د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې دي، جاړي. علی رضی الله تعالی عنه راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي فداک ابي و امي، ای د الله پیغمبره زما مور او پلار درنه قربان شه. ما ابکاکه، دا کوم یو شی دی چې تا جړی، دا کوم یو څیز دی چې ته یې وجړولی، ای د الله پیغمبره دا په کوم شي باندې ته جاړې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ای علي په کومه شپه باندې چې زه معراج ته تللی ومه نو ما په جهنم کې د خپل امت زنانه په قسمه قسم عذابونو باندې ولیدي، په قسمه قسم عذابونو باندې. ای علي دې کور کې ناست ومه او ما د هغوی د عذاب تصور وکړه، ما د هغوی د عذاب خیال په زړه کې راغی. نو ای علي ما ته د خپل امت په زنانو باندې او د هغوی په عذاب باندې جړه راغله. ما چې هر کله د هغوی د عذابونو تصور او خیال وکړه نو ما ته په هغې باندې جړه راغله او وجړېدم. فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي ای بابا جانه، ای زما د سترګو یخوالیه، ای زما پلاره، تا په جهنم کې د خپل امت زنانه په کومه سي عذابونو کې ولیدلې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي ای لورې واوره، ما یو زنانه ولیده چا په جهنم کې د ویښتو نه ځوړنده وه او د هغې په سر کې دماغ او مازغو داسې خوټ کېدل لکه ویشېدلې اوبه چې په اور د پاسه کېږي او داسې خوټ کېږي. ای فاطمې ما یو زنانه ولیده چا په جهنم کې او د اور په لمبو کې د سر د ویښتو نه ځوړنده وه او د هغه په سر کې مازغه داسې خوټ کېدل او جوشېدل لکه څنګه چې اوبه په اور باندې کېږي او داسې خوټ کېږي او جوشي. یو دویم نبی علیہ السلام ورته وایي ما یو زنانه ولیده چې هغه په جهنم کې الله پاک د ژبې نه ځوړنده کړې وه
د ژبې نه او خوټ کېدلې او جوشېدلې اوبه به ملایکو راغستې او په دې خوله کې به یې ورته وراړولې. دریم نبی علیہ السلام فرمایي ما یو زنانه ولیده چا د جهنم کې او د اور په لمبو کې د سینو نه ځوړنده وه، بربنده وه، د سینو نه د اور په لمبو کې ځوړنده وه او ملایکو به د اور ګروزونه راغسته او په هغې به یې وله ګزار ورکاو. څلورم ورته وایي پیغمبر علیه السلام ما یو زنانه ولیده چې د هغه خپې دا سینې سره تړلی شوي دي او دا لاسونه یې تندي سره تړلی شوي وو او ماران او لړمان پې لګیا وو او ماران او لړمانو دا ښځه خوړه. پنځم نبی علیہ السلام فرمایي ما یو زنانه ولیده چې د هغه سر د خنزیر او نور شکل چې و دا یې د سپي په شکل باندې سر یې د خنزیر په شان او باقي بدن یې د سپي په شکل باندې او اور د جهنم به یې په خوله باندې ورننواته او دا اودسماتې په لار به دا اور د جهنم ورنه راوواته او د اور ګروزونه او ملایکو سره هغوی په هغې باندې هغه زنانه وهله. علی رضی الله تعالی عنه او فاطمه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبرې اورېدې. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام ته وایي ای د الله پیغمبره هغه زنانه چې د سر د ویښتو نه ځوړنده وه په لمبو د اور کې او د هغه په سر کې مازغه خوټ کېدل، ای د الله پیغمبره د هغه ښځې کومه ګناه وه؟ هغې څه جرم کاوه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي دا هغه ښځه وه چې هغه به د پردو سړو په مخ کې د سر ویښته نه پټول، پرده به یې نه کوله، د پردو سړو په مخ کې به د هغه د سطح ښکارېده، بې ستره وه، بې پردې وه. په نن زمانه کې د دنیا مسلمانانو زنانو ته وګوره د هغوی کوم حال دی. او بل دا چې د سر کې به یې مازغه داسې خوټ کېږي او جوشېږي لکه اوبه چې سړی په اور د پاسه کېږي. دا هغه زنانه وه چې د پردو سړو په مخ کې به یې دا هغه زنانه وه چې د پردو سړو په مخ کې به یې د سر ویښته نه پټول. ای مینه بازار او کوچي بازار او صدر او پېښور او لاهور او اسلام آباد او پینډۍ دا بازارونه خو په ځای پرېږده. زما او ستا د مسلمان په کور کې ستر او پرده نشته، زما او ستا په کور کې شریکه زندګي ده. د یوې ښځې لیور کور ته راځي، د یوې ښځې د لیور زلمیان زامن کور ته راځي، د یوې ښځې د تره زامن کور ته راځي، د یوې ښځې د ماما زامن کور ته راځي او زما او ستا د زنانو د هغوی نه ستر او پرده نشته. هسې مسلمان دې ته وایي چې دی به صرف مونځ کوي، مسلمان دې ته وایي چې دی به صرف روژه نیسي، ولې دا ستر او پرده د قرآن حکم نه دی. قرآن کریم خو هغه نارینه ذکر کړي چې زنانه به د هغوی نه ستر نه کوي، باقي خو د ټولو نارینهو نه په شریعت کې ستر دی. یوه ښځه به د خپل لیور نه ستر کوي، یوه ښځه به د خپل ماما د زوی نه ستر کوي، د لیور د زلمیانو زامنو نه به ستر کوي، یوه ښځه به د خپل تره د زامنو نه ستر کوي. او بیا په پېښورو کې او په اپریدو کې او په عامو مؤمنانو کې خو نن دا رسم و رواج دی چې زما او ستا زنانه چې کور کې ګرځي د هغوی لوپټه په غاړه کې پرته او سرتور سر د کور په ماحول کې دننه ګرځي. که دې ته د تره زوی راغی پروا نشته، که د ماما زوی راغی پروا نشته، که لیور راننوت پروا نشته. یاد ساتئ، ګوره دا مسله یاده کوئ، د کمې زنانه چې په مانځه کې د سر د ویښتو څلورمه حصه ښکاره شوه د دې زنانه مونځ نه کېږي. دا زنانه چې ده دا ټول ستر ده، پرده ده. صرف درې ځایونه داسې دي چې هغه زنانه ستر او پرده نه ده. یو د مخ دا کاسه چې ورته وایي، یو دا ورغوي د مړوند ناخوا، او یو دا لاندې خپې د هډوکو نه لاندې. که دا د یو زنانه په مانځه کې ښکاري مونځ کېږي. د زنانه غاړه، د زنانه مرۍ، د زنانه د سر ویښته، د زنانه څنګلې، د زنانه خپې،
او پنډۍ دا ټول په شریعت کې ستر او پرده ده. کومه زنانه چې د هغه د څنګلې څلورمه حصه مانځه کې ښکاره شي مونځ نه کېږي. او نن زمانه کې خو زما او ستا زنانه داسې نرۍ لوپټې په سره وي چې لاندې ټول ویښته د هغې نه ښکاري. بله ورځ په دې لار باندې روان وم داسې قمبرآباد، یو ښځه مې ولیده دومره نرۍ لوپټۍ په سر کړې وه چې د لرې نه یې د بدن ټول ویښته ښکارېد. دا د مسلمان د زنانو حال. داسې زنانه که دا زما او ستا مور وي، که دا زما او ستا ښځه وي، که دا زما او ستا لور وي، که دا زما او ستا خور وي، آیا په ما او تا باندې دا پیرزو کېږي چې دا د جهنم په لمبو کې د سر د ویښتو نه ځوړند دی؟ ستر او پرده ګوره په اسلام کې اهمترین شی دی. دا چې څومره شرونه او فسادونه جوړېږي دا د بې سترۍ د وجې. او یاد ساتئ علماو دا مسله لیکلي چې کوم ملا چې د هغه په کور کې شرعي پرده نه وي هغه ملا پسې د سره مونځ هم نه کېږي. کم یو ملا چې خپله ښځه د ماما او د تره د زوی نه سترۍ نه، د لیور د زلمیانو زامنو نه یې ستر کوي نه، په شریعت کې د علماو فیصله کړي چې داسې سړي پسې مونځ نه کېږي. د خپله زنانو دپاره د ستر او د پردې انتظام نهایت ضرور دی. یو زنانه به د پلار په مخ کې هم د زیب او د زینت او د ډول او د سینګار ځایونه نه ښکاره کړي. صرف د خاوند نه د ښځې ستر نشته. د یو ځای د پیغمبر علیه السلام ورته وایي هغه زنانه چې د سر نه او د ویښتو نه ځوړنده وه د هغه ښځه وه چې د پردو سړو په مخ کې به سرتور سر ګرځېدله او د هغوی نه به یې ویښته نه پټول. دویمه زنانه چې د ژبې نه ځوړنده وه او ملایکو به خوټ کېدلې او جوشېدلې اوبه راړولې او د هغه په خوله کې به یې اچولې. هسې تاسو ووایي چې د دې یو لاس نه یو سړی ته ځوړنده که د یو لاس نه؟ نو د یو لاس نه ځوړندول دام په خدای قسم دی د هغه دپاره مرګ او تباهي او هلاکت دی. او د انسان په بدن کې نازک اندام څه شی دی؟ ژبه. هسې تاسو دا خیال وکئ چې د ژبې نه یوه ښځه یا یو انسان ځوړنده شي د هغه به څه انجام وي؟ خو بس مرګ پرې راغی که نه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه ښځه چې هغه په جهنم کې د ژبې نه ځوړنده وه او ملایکو به خوټ کېدلې او جوشېدلې اوبه راغستې او په خوله کې به یې ورته اړولي، د هغه ښځه وه چې هغه به خاوند سره خوله واله، د هغه ښځه وه چې هغه به خاوند له په ژبه باندې تکلیف رساو، د هغه ښځه وه چې هغه خولوره وه، زبان درازه وه، خاوند له به یې په خپله ژبه باندې تکلیف رساو. او ډېره زنانه داسې شته چې هغوی په خپله ژبه باندې خاوند له ضرر او تکلیف رسوي. یو ګز ژبه به خاوند پسې راوباسي، خاوند سره خوله وایي، خاوند سره زبان درازي کوي، خاوند له په خولې باندې ضرر او تکلیف رسوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د داسې زنانه عذاب به په جهنم کې دا وي چې دا ښځه به الله جل شانه د ژبې نه په جهنم کې راځوړنده کړي او ملایکې به خوټ کېدلې اوبه راخلي او په دې خوله کې به یې ورته غورځوي.